پخوا زمانه کې یو غریب سړی و، نو هغه محنت مزدوري کوله خو کار به نه کېده. نو ښځې ورته وې، مشوره یې ورسره وکړله، که د عراق باچا له لاړلې او هغه د سره څه امداد وکړو نو شاید چې ډېر وخت به پرې ګزاره وشي. ښځې خاوند مشوره وکړله او بیا وی چې خبره خو سمه ده، خو چې باچا له څوک ځي نو ځان سره څه تحفه او ډالۍ خو وړي که نه. موږ غریبانان خلک موږ به باچا له څه ډالۍ وړو؟ ښځې ورته زموږ د کوې اوبه داسې خوږې دي چې دا باچا په سترګو هم لیدلې نه دي، دا ښکلې اوبه والا یو ساعت. سړی مو یو ډېره ښکلې خبره وکړه، دا خو ډېرې ښکلې اوبه دي. نوې منګۍ یې راوړه او د خپل کور د کوې نه اوبه راوویستې، منګۍ یې ډک کړه او په دې منګۍ د پاسه یې برغول یې کېښودو او بیا د غنم وړکې چاپېره یې ورسره ولګول چې بار ته توی نه شي. او سړي ته یې منجیله په سر کړله او منګۍ یې ورته په سر کېښوده چې د عراق باچا له دا یوسه. او ښځې مسله واچوله او دعاګانې کوي، رب سلم رب سلم، خدای دا سړی او دا منګۍ عراق باچا ته صحیح سالم ورسې. پیاده مزل یې ویسه ډېره موده پس سړی ورسېد عراق باچا ته او اجازت وغوښتی شو. دربار لګېدلی دی، ډک د دربار کې دا سړی ورغی او بادشاه ته وی چې یا ایها الملک هذا ماء الجنت، اے بادشاه د جنت اوبه مې دلې راوړي دي. بادشاه هغه اوبه له هغه نه واغېښتلې، هغه غنم وړه څښا شو، هغې څښا بوی هم کو او اوبه د ده د کور خو بېکاره وې، خو ده ته د جنت ښکارېدې. باچا په یو جام کې اوبه راواغېښتې او په خړپ خړپ یې وڅښلې. واه واه ډېر اعلی، داسې اوبه خو ما چېرته لیدلې هم نه دي. او خادم له منګۍ ورکړه، دا منګۍ یو څه ګوره بل چا له پکې ورنه کې، دی سپېشل ما له راوړي، دا به زه څښمه. او خادم ته یې پټ وی دا منګۍ بار توی که او ویې وینځه او نور ته یې کښېږده چې څښا بوی کوي. دوه درې ورځې میلمه بادشاه سره و. بیا بادشاه حکم وکړ، وی دا سړی دریای دجله او دریای فرات په غاړه باندې وګرځوي، چکر وله ورکړي. نو سړی لاړو، د بادشاه سړي ورسرې چکر یې ولګولې. دریای دجله او فرات اوبه چې وڅښله نو ډېرې خوږې او مزېدارې وې. نو دا سړی پړه کې و چې دا ما ولې سره وړي دي چې دا کم بادشاه په ملک کې دریای دجله فرات غوندې خوږو اوبو دریابونه بیږي، زما د کوې د اوبو هغه ته څه حاجت دی؟ دا خو ما ښه نه دي کړی. بیا بادشاه حکم وکوي دا منګۍ د سرو اشرفو نه ډک کړي. نو اشرفې پکې د سرو زرو ور واچوله، منګۍ وله ډک کړ او سړی یې را رخصت کړ. اوس به دې قصې ته لږ فکر وکړو د سره. موږ ته خپل عمل داسې ښکاري چې هذا ماء الجنت، زموږ بېکاره ټوټه پوټه عمل دی او موږ وایي دا خو موږ داسې وکړو چې اوس به جبرائیل موږ له راځي که خیري. نو دا ټوټه پوټه عمل دا بېکاره اوبه چې باچا له لاړې نو باچا قدردان دی، وایي داسې خو ما لیدلي نه دي او د هغې په بدل د سرو زرو اشرفونه یې وله ډک کړه. الله رحیم کریم ذات دی، زموږ دا ټوټه پوټه عمل دی الله په خپل دربار کې قبول کړي. کني زموږ عملونه دغه دي چې تروې بوی یې ترې نه ځي، تریخ بوی یې ترې نه ځي، هغه شی دی. خو الله دې دا نقل په اصل بدل کی، دا بیکار عملونه دی الله مقبول کی. او طالبان عالمان او دا عوام څومره چې راجمع دي دې ټولو دلې په بے انتها اجر او ثواب الله ورکړي.